عمران خان اخر د خپل پارټۍ بوزدل قیادت ته یو ډیر سخت ترین پیغام جاری کړی دی هغه خلکو د پاره کم خلک چې د عمران خان حکم نه مني اصل کې که تاسو ګورئ عمران خان آزاد د چسوي وای خو دغه په پارټۍ کې داسې لیډرشپ هم سپیشلی د پنجاب چې کم لیډرشپ ته هغه عمران خان سره دوکه کوي عمران خان سره بی وفای کوي عمران خان چې کم پیغام جاری کوي هغه صحیح طریقې سره عوامو ته نه را رسي نو په دې وجه باندې عمران خان ډیر سخت ترین پیغام جاری کړی دی په مذاکراتو د پی ټی آی لیډرشپ حکومت ته هم لګیا دی چې موږ سره مذاکرات وکړي عمران خان خپل پارټۍ ته یو ډیر اهم هدایت جاری کړی دی عمران خان هغه ټول لیډرانو ته واضح پیغام جاری کړی کم لیډران چې د عمران خان په حکم او پیغام عمل نه کوي بل عمران خان جج ته هم مبارکباد ورکړي هغه کم جج دی په دې باندې هم تفصیلا خبره کو چې کم ججز ته عمران خان مبارکباد ورکړي بل دینه علاوه نور هم ډیر تازه ترین اپډیټس دي چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ دا وخت چې د پی ټی آی څومره هم قیادت ته د جیل نه بهر دی نو هغه حکومت ته وایي چې موږ سره مذاکرات وکړي چونکې دې نه مخکې به حکومت عمران خان سره بار بار همدا پیغام ورلېږلو چې موږ سره کېنه مذاکرات وکړه یو ځای به حکومت وچلو یو ځای پاکستان مخکې بوځو خو عمران خان دغه مسلم لیگ نون اور پیپل پارټۍ سره مذاکرات نه کول عمران خان جیل نه دا خبره کړې چې څومره هم مطلب څومره هم اداري دي او ډېر خلک پکې په ادارو کې داسې دي چې هغوی عوام او فوج یو بل ته مخامخ کوي نو عمران خان ادارو ته ویلي دي چې تاسو داسې قسم کسان وپېژنئ موږ د ملک دفاع کوو موږ به د ملک ته هیڅ کله هم نقصان نه ورکوو موږ به د ملک هیڅ کله هم ماتېدو ته نه ورکوو جی بل جنرال فیض حمید معاملې سره عمران خان ویلي دي چې هغه کم چارج شیټ دی نو هغه د 9 مئی چارج شیټ دی هغه د 9 مئی حوالې سره مطلب د 9 مئی چارج شیټ نه دی په جنرال فیض حمید باندې چې څومره مقدمې جوړ شوي دي کم چارج شیټ چې په جنرال فیض حمید جوړ دی هغه د 9 مئی نه دی بلکې هاوسنګ سوسایټي حوالې سره په جنرال فیض حمید باندې چارج شیټ جوړ شوی دی او کچري جنرال فیض حمید په 9 مئی کې انوالو وي د 9 مئی الزامات هم دی په جنرال فیض حمید لګي نو بیا د وسره باجوا امرونه شي ځکه جنرال فیض حمید چې کم دی هغه د باجوا ماته تو جنرال فیض حمید د باجوا لاندې کار کولو جنرال فیض حمید به چې کله هم ما سره ملاقات کولو نو د باجوا نه به اجازه راښتو باجوا په اجازه په ما سره ملاقات کولو او زما د ملاقات نه پس په هغه باجوا له هم اپډیټ ورکول نو لہذا کچری جنرال فیض حمید تاسو په 9 مئی مقدمو کې رانیسئ سیاسي سرګرمو کې انوالو کوئ نو ورسره بیا باجوا هم رانیسئ ځکه جنرال فیض حمید بوس چې کومو هغه باجوا وجي عمران خان ډي چوک ته د شهدا چوک نوم ورکړی دی او عمران خان خپل پارټۍ ته دا هدایت هم ورکړی دي چې د شهدا او لاپته افراد څومره هم دي د هغوی تصاویر تاسو په سوشل میډیا باندې جاری کړئ او کپتان خپل قیادت ته په دې خبره هم غوسه شو چې تاسو ته ما ویلو چې د شهداو دپاره یو تقریب منعقد کړئ نو تاسو دې حوالې سره خلکو ته آګاهي ورکړئ چې خلک پکې زیات نه زیات شرکت په دغه تقریب کې وکړي بل عمران خان خپل لیډرشپ ته دا هم وي په غوسه کې بلکې چې څومره هم د سیول نافرمانی تحریک ما خبره کړې وه نو تاسو دغه سیول نافرمانی تحریک نه خلک آګاه کوي عوام ته آګاه کوي عوام ته خبردار کوي دې نه علاوه عمران خان ویلي دي چې اخبار کې کمې خبرې ما ته راځي نو هغې نه پته دا لګي چې بهر دوستانه ماحول روان دی او هر څه ټیک ټاک روان دي او د ډي چوک اړو سانحه شوې نه ده د ډي چوک اړو دغه شهداو نوم څوک نه اخلي دغه خلک بیا د خلکو ایر شوي دغه شهدا بیا د خلکو ایر شوي دي او د خپل قیادت ته په دې خبره زه ډیر زیات حیران یم چې څنګه زما قیادت په دې باندې جلد اکشن نه اخلي عمران خان دا هم وی چې کم کسان زما په حکم لبیک نشي ویلې نو هغوی دې زما پارټي پرېږدي هغوی بالکل پی ټی آی ته خیرباد ویلی شي بل عمران خان جج صاحب ته مبارکباد هم ورکړی دی کم جج چې د عمران خان خلاف فیصله ورکړې وه نو هغه ججز اوس د اسلام آباد های کورټ ته پروموټ کېدو والا دي د اسلام آباد های کورټ ججز به هغوی جوړېږي هغې کې یو شاهرخ انجمن جج دی او یو همایون دلاور دی همایون دلاور هغه جج دی چې په 5 اگست 2023 باندې د عمران خان ټول ړومبنۍ د گرفتاری حکم هغه جاری کړی و جي نو اوس دغه دوه ججز چې کوم دي د لاهور های کورټ ججز چې کوم نومونه دي هغې لیسټ کې د دوی نومونه هم شامل دي نو عمران خان دې دواړو ته مبارکباد هم ورکړی دی جي په دې ویډیو کې دا هم اپډیټس و د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام